کله هم چې درته چا ویلې چې په دې کې به دې خیر وي نو ته ووایه چې بېشکه څه ورځې مخکې هم کار کوو، د کار په ځای کې وو، کنکریټ هم کوو، نو په زما په لاس کې تیلۍ لاړه، مربع تیلۍ پکې لاړه، نو ما یو تکیه کلام دی هغه مې ووایه، اکثر زما کوم نږدې ملګري هغو ته پته وی. نو بل پنجابی ملګری وم هغه راته ویلي وی خیر دی وی کوئی گال نہیں اس میں آپ کا خیر ہوگا. میں نے بولا بالکل الله سب کچھ جانتا ہے اس میں ہمارا خیر ہوگا. نو بس هغه ماته ویل زه لاړ شه سوري ته کېنوتې ویې باسه. زه راپاڅېدلم د کار نه بس لاړم سوری م جوړ کړی و په هغه خوا ته کېناستلم او چې څنګه مې د دې تار نه سلک نه سیم نه د ده نه مې کټر مې وواله او کټ مې کړله ستن مې ترې جوړه کړله. نو چې ما دغه را ایستله د هغه نه مې د تیلۍ مې را ایستله دغه د ګاډي رال وزارې والا او بس ودرېدل ښکته راکوز شو د کار ځای ته. نو دلته دا قانون لګېدلی دی چې د 12 بجو نه به د 3 بجو پورې کار نه کوي. نو بس هغه خلک راله او هغه غونډو نه یې اقامې واخیستلې او جرمانه یې کړه. تقریبا ګنټه بعد نیمه ګنټه بعد پسې دغه رالی میسیجونه پسې رال کپیل پسې میسیجونه رال هغو ته یې راولېږل چې تاسو دومره ریالونه جرمانه شوي وئ او په 3 ورځو کې دننه خپله صفایي پیش کوي. دغه چانس یې ورله ورکړو چې په 3 ورځو کې خپله دغه پیش کوي درخواست پیش کوي کېدی شي چې معافي کړي. نو کله هم چې درته چا ویلې چې په دې کې به د خیر وي نو ته وایه چې بېشکه. نو بیا ما وروسته سوچ کوو چې واقعي انسان د خپله خیره نه خبر په دغه کې به زمونږ خیر و که نه دغه ریالونه بیا چا ختمولی. نو په هر کار کې خیر وي د الله خپل حکمت وي پکې. خپل ځان ډېر خیال ساتئ. زمونږ ویډیو م تر دې دمه کتلي نو موږ اوسه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ فالو لایک شیر لازم کوئ. ستاسو د مینې په هیله یو جهان مننه. تل اباد اوسئ.